الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ډیرو ګرانو قدرمنو ورونو، د ورمړو مناظره په 15 تاریخ چې کومه مفتي ندیم هغې لره یو اواز ورکړی و، یو شور یې جوړ کړی و چې کله به ویل مناظره کومه، کله به ویله نه کومه. قدرمنو ورونو، په هغې کې پولیس هم منځته رال، یو ځل کینسل شوله، بیا د راوچته کړله، بېګا بیا راوچته کړه. نو بېګا چې کله راوچته کړله، زمونږ شیخ محترم ضیاء الرحمن حفظه سهر مونږ دوی ته یو ویډیو شایع کړله. که تاسو چېرته واقع سنجیده وئ، مناظره کول غواړئ، نو جامع سریه المرکزیه سفید ډیرۍ د سپین جومات نه شاته چې کومه مدرسه ده، دې ځای ته راشئ. او که چېرته دې ته نه تیارېږئ، نو بیا ستاسو د دیوبندیانو ځای په حیات آباد مسجد زید ابن حارثه ته راشئ. لیکن په دې دواړو ځایونو کې دوی چې د هغه تیار نه شولو، تر موږ ورته 2 ګنټې ټایم ورکړی و، د 11:30 واله تر د 1:30 بجې پورې مو ورته ټایم ورکړی و. خو دا 4:30 بجې شولې، تر اوسه پورې نه ټلیفون راغی، نه د دوی چې د کومه رابطه وشوله. ویډیو مو ورپسې کړې ده، نه د ویډیو د کلیپ کوم جواب په درې کې راغی. زما ورونو، دې نه بعد که د کومه ویډیو راځي، نو دا به همغه زوړ دجل او فریب به وي، دا به حقیقت نه وي، سنجیدګي به دا نه وي چېرې موږ دوی حقیقت کې مناظره کوي. ولې که دوی چېرته حقیقت کې مناظره کولی، نو شیخ ضیاء الرحمن حفظه الله دی د لاهور نه راتلی شي، نو دا د یو قدم ځای نه دلته راتلی شي. باقي موږ ورته د امن ذمهواري ورکړی، واده م ورسره کړې وه چې امن زموږ د طرف نه والی، تا ته به هېڅ قسمه نقصان نه وي، میلمستیا ستا مهمن نوازي هغه دې په موږ حق دی، موږ به دې کوو. یاره دوی وایي د دې هغه خبره هم دروغجنه شوله چې دی وایي چې مونږ تاسو کوم ځای ته غواړئ درځو، نو دې ځای ته یې راغواړو، اوسه پورې رانغی، د دوی مسجد ته م غوښتلو رانغی. نو زما ورونو، دې نه بعد چې دوی کومه ویډیو راځي، دا به چې دی مونږ ته قبول نه وي. یعنې که دوی د مناظرې د ورمړې متعلق د مناظرې بیا چلنج ورکوي، نو دا به مونږ ته قبول نه وي. بل دا چې دی کینسل شوله دې نه بعد، ځکه چې دا سنجیدګي نه ده، او بار چې دی مونږ د دې په فساد او په دجل کې راتلل نه غواړو، او نه راتلی شو چې دا به مونږ بار به زمونږ شیوخ او مشران دا به په عذابوي. مونږ ټول راغلي یو، الحمدلله دا دی ناست یو. دویم دې ځای کې یو شبهه ده زما ورونو چې مونږ ولې نه ورځو. د دې وجه دا ده چې مونږ سره یو مثال سابق شته دی، په شکل د درګۍ مناظره کې یا رنګې د سوات مناظرو کې، چې هر چېرته د دوی خواته مونږ تللي یو، درګۍ کې په سټام باندې لیکل کلي و چې ستاسو به مونږ قدر کوو، احترام به هم کوو، تاسو ته به امن وي. لیکن هغه ټوپکې، تمانچې، بدماشان، لوپران هغه تاسو په خپله سترګو باندې لیدلي دي. د دې وجې نه مونږ په دوی باندې اعتماد نه کوو، ځکه اعتماد دا په مؤمن مسلمان باندې کیږي چې هغه د زبان او د ژبې پابند وي. لہذا دا خلک چې دی د ژبې او د زبان دا پابند نه دي. لا یؤمن من جحر واحد مرتين. اوس تقریبا 4:30 بجې دي. نو زما ورونه د 11:30 نه مونږ دې ته د پابندې 4 بجو پورې ناست وو. نو لهذا د دې نه بعد که د کومه ویډیو راځي، نو دا به هسې د دجل وي، حقیقت به نه وي، او دا به ګپ وي چې دا یې لګوي، د مسلمانان هسې مصروفه کوي، او هغه چې د خپل د دوی اوقات خرابوي. زمونږ ورور